بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. په دې نننی ویډیو کې صرف یو څو گزارشات التماس کول غواړم، څه خواست کول غواړم خپل نوي کول ته چې پرون زلزله راغلی وه. په هغه زلزله کې چې کوم بیا زما سماعتونو ته او زما غوږونو ته چې کومې خبرې درې نوي کول راللې، ډېر زیات افسوس راغی په دې خبرو باندې. دا د الله عذاب دی، په موږ باندې الله خفه دی، موږ نه الله خفه دی. موږ الله پاک خپل ځان ته مایله کول غواړي. د هغې د مایله کېدو دپاره الله پاک بعض وارننګ ورکوي. د ساینسدانانو په مطابق باندې خو دا لاندې پلیټس دي، هغه پلیټس خوځېږي را خوځېږي او هغې د وجې نه دا زلزله راځي یا آتش فشا د وجې نه راځي. دا د دې دنیایي خبرې دي، د دنیا متعلق خبرې دي. په قرآن پاک کې چې کوم ځای کې هم د زلزلې ذکر راغلی دی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې چرته هم د زلزلې ذکر کړی دی، چرته هم د باران ذکر کړی دی، چرته هم د طوفان ذکر کړی دی، نو هغې ورسره د استغفار ذکر کړی دی او ورسره د جماعت ذکر کړی دی چې تاسو الله طرف ته مایل شئ، الله طرف ته رجوع وکړئ. زمونږ خلک په هغې باندې اوس بعض خبرې داسې کوي چې هغه ډېرې د خفګان دي، ډېرې د افسوس دي. څوک وایي الله پاک بیا مسکال ورکو، څوک وایي الله پاک بیا مونږ یاد کړلو. دا بعضې خبرې زما په خولې باندې نه راځي چې هغه زه بیان کړم، خو دا مې څه په خپله پرون څه ولیدل او څه مې په خپله واورېدل. بعضې کسانو ته ما په خپله باندې م وویلې چې یاره دا تاسو څنګه الفاظ استعمالوئ د الله د دې عذاب په متعلق باندې. نو بعض کسان داسې الفاظ استعمالي چې هغې د الله عذاب ته دعوت ورکوي او الله پاک ته دا هېڅ ګرانه نه ده. الله کن فیکون ذات دی، الله پاک علیم ذات دی، کبیر دی، خبیر ذات دی، هغه هر څه کولی شي، په هر څه باندې قادر دی. په دې ګړي دوپټه کې او په آزاد کشمیر کې چې دا ځمکه په بل طرف باندې اړولې وه، څوک ذات داسې و بل د الله نه ما سوا چې هغې بیا ودرولې وي. او مکه زلزله وه چې په هغې کې په 8 اکتوبر باندې تقریبا په 2005 کې دا زلزله راغلی وه چې پاکستان کې دا حالات دومره حده پورې خراب شوي چې مونږ واپس 4-5 کالو کې ځای ته نور راغلي. په هغې کې تقریبا د 80,000 نه واخله تر د 120,000 کسانو پورې دا کسان چې کوم هغې کې شهیدان شوي وو او 7 لک یا 7.5 لک کسان چې کوم هغه پکې بې کوره شوي، ډېر یتیمانان شوي پکې. نو دغه ټولې خبرې زمونږ په مخامخ دي. د دې داسې 50-60 کاله نه دي شوي، دا اوس شوي دي، په 2008 کې دا شوي دي. نو په 2008 کې چې الله پاک کولی شي، په 2005 کې چې الله پاک کولی شي، نو اوس په 2023 کې الله پاک ته مونږ وساتي، خدای پاک ته زمونږ باندې خپل د رحم کرم او د فضل څادر واچي. خو دا خو کیدی شي، نو الله پاک ته د هغې هغه عذاب ته دعوت نه دي ورکول پکاره. دا وخت ډېر سخت دی، په موږ باندې د هر طرف نه الله پاک امتحانات شروع دي. څه په موږ باندې د نااهل حکمرانانو د هغې هغه امتحان شروع دی، څه د مهنګایۍ امتحان په موږ باندې شروع دی او څه په موږ باندې د کرونا والا هغه عذاب او د کاروبار د بې سر و سامانۍ والا حالت چې کوم دی هغه په موږ باندې شروع دی. نو دا ټول حالات چې کوم دي دا موږ عمدې نهج طرف ته بوځي، دا موږ الله طرف ته مایله کوي، موږ الله طرف ته د رجوع کولو دپاره دا هر څه کېدو والا دي، دا هر څه کېږي. نو دې دپاره پکار دی چې موږ الله ته مایله شو، الله ته رجوع وکړو، استغفار وکړو په خپلو اعمالو باندې. مولانا طارق جمیل صاحب ته یو ځل سلیم صافي په خپل پروګرام کې ویلي، وی حضرت تاسو زیات په زور چې کوم دی هغه ستاسو وی په عباداتو باندې دی، په معاملاتو باندې وی ستاسو زیات زور نشته او وی په دقې وجه باندې زمونږ د پاکستان حالات خراب دي. نو مولانا طارق جمیل صاحب ته هم دقه وفرمایل، وی بالکل اوس وی مونږ زیات تر زور وی په معاملاتو باندې کوو او هغوی اوسني بیانونه چې څونه تاسو وګورئ واورئ، نو په هغې کې هغوی د معاملاتو خبره زیاته کوي. زمونږ معاملات ټیک نه دي. زمونږ په پاکستان کې د حج او د عمرې دا ریشو چې کومه ده دا په دنیا کې نمبر 1 ده. په ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات حجیان، عمرې والا، قاریان صاحبان، حافظ قرآن، علماء کرام دا الحمدلله په پاکستان کې دي. خو د دې نه باوجود مونږ په 2 نمبرې کې په 1 نمبر باندې یو. دا په دقې وجه باندې چې زمونږ معاملات ټیک نه دي. مونږ معاملات د الله په مخامخ باندې صحیح نه دي، په هغې کې مونږ د دوکې نه کار اخلو، بل کس د سټ د طرف نه د حلالولو کوشش کوو، بل کس ته کند کنو چې په هغې کې مونږ الټه وغورځو. خو دې ته سوچ پکار دی چې دا کم کس سره مونږ ظلم کوو، کم کس سره چې مونږ زیاتې کوو په دې معاملاتو کې، نو د خو هم الله شته که نه، دا خو هم چاته جاړي که نه، دی خو هم د چا نه غواړي که نه، دی خو هم بیا څه خیرې کوي که نه، دی خو هم داسې څه الفاظ استعمالي که نه. نو د خدای نشته،
د الله نشته، د اورېدو والا ذات نشته، ستا شته او د نشته. نو په دې وجه باندې دې خبرو ته خیال ساتل پکار دي. د الله عذاب ته دعوت نه دی ورکول پکار، او داسې الفاظ چې په هغه مونږ په غپ په شکل کې ولګو، خدا د الله عذاب دی. ځکه چې کله به تیز سیلې طوفان یا زلزله رااله نو نبی علیه السلام به مسجد نبوي ته منډه واله او په مونځ باندې به ودرېدو. مونږ ته هم دقه حکم دی چې مونږه الله طرف ته مایل شو او الله طرف ته رجوع وکړو. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.